الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو کتونکو، زه مدرار الله دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د معمول مطابق څنګه چې زموږ د اتوار په ورځ سهار د 10 نه 12 بجو پورې لایف پروګرام نشر کیږي او دا زموږ فقهي پروګرام په دې فقهي پروګرام کې ستاسو کوم سوالات چې هغه ډایرکټ دارالافتاء ته د واتساپ په ذریعه یا د خطوطو په ذریعه او یا چې کوم دی د کمنټس یا د میسنجر په ذریعه کوم سوالات راغلي، زموږ د دارالافتاء نگران او رئیس استاد العلماء استاد المفتین حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیه د هغې سوالونو کافي شافي تشافي جوابونه هغه تاسو ته وړاندې کوي. الله رب العزت د حضرت مفتی په عمر کې مال حال کې برکت واچي. یو عظیم خدمت روان کړی دی د دنیا کې الحمدلله زموږ پروګرام اورېدلی کېږي. په دې وجې نه زموږ څومره مسلمانان نور چې زموږ پروګرام اوري، ستاسو په خدمت کې دا درخواست کوو چې زموږ دا پروګرام زیات نه زیات ملګرو سره او خپلو فیسبوک چې کوم یوزر دی هغې سره نشر کوئ. ستاسو په وجه باندې یو مسله څوک زده کړي نو د هغې اجر او ثواب به الله رب العزت تاسو له هم درکوي. دا پروګرام په ثواب په نیت باندې د دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه نشر کېږي. په دې بنیاد باندې چې څومره د خلکو فقهي مسایل شرعي ضروریات دي چې هغه مسایل هغه د دې ډیجیټل او کم سوشل میډیا د دې ذریعه باندې د هغې دا مسایل الله حل کړي. دې نه علاوه یو بله د خوشخبرۍ خبره زه تاسو ته دا ورول غواړم. زموږ دارالافتاء والقضاء پېښور د مفتیانو دپاره د تخصص د داخلو هغه اعلان کړی دی. زموږ پوسټ په فیسبوک باندې نشر شوی هم دی او تاسو هم چې کوم دی هغه زموږ په دارالافتاء کې کوم ملګري د دورې حدیث نه فراغت شوي وي، هغه چې د هر مدرسې سره تعلق لري، کومې مدرسې نه فراغت شوي وي، د اهل سنت والجماعت د عقایدو سره تعلق لري، نو انشاءالله هغې دې زموږ د دارالافتاء سره رابطه وکړي. تاسو ته به انشاءالله العزیز مونږ داخله درکوو. کوم پېښور او مضافات خلک چې دي نو هغوی به دارالافتاء ته خپله راځي بالمشافهه، دلته به فارم ډکوي، داخله به کوي. او کوم چې د نورو صوبو او د لرې ځایونو نه خلک دي نو د هغوی دپاره حضرت مفتي صاحب دامت برکات ملالیه د آنلاین هغه د کورس ترتیب برابر کړی دی. انشاءالله هغه ملګري د موږ سره رابطه وکړي، هغې دپاره به موږ د آنلاین پروګرام هغه کلاسونو ترتیب شروع کوو. دا د خوشخبرۍ خبره ده، خپلو ملګرو سره دا خوشخبري شیر کړي، ملګرو ته ووایي کوم ملګري په دې کې داخله کول غواړي نو انشاءالله چې موږ سره داخله کولی شي. دې نه علاوه زموږ د یوټیوب چینل دی، هغې باندې داسې متفرق مسایل پراته دي چې بار بار روزمره زندګۍ سره تعلق لري او په بعض هر یو پروګرام کې موږ ته بار بار راځي. نو هغه سوالونه زموږ چې کوم جوابونه حضرت مفتي صاحب کړي هغه په فیسبوک په پیج پراته دي. نو تاسو د فیسبوک د یوټیوب کوم پیج دی نو د یوټیوب د پیج نه تاسو هغه سوالونه هغه کتلی شئ او چینل سبسکرایب هم کوئ او ملګرو سره شیر هم کوئ، ځکه چې هغه مسایل ستاسو په وجه باندې هغه مسلمانانو ته معلومه شي نو الله رب العزت به په هغې کې تاسو لپاره هم اجر درکوي. دې نه علاوه زموږ په لایو پروګرام کې د شرکت کولو طریقه دا ده چې دا زموږ په لایو پروګرام کې که شرکت کول غواړئ نو زموږ د لایو کال لپاره د پی ټي سی ایل نمبر تاسو ته مونږ په دې ډسکرپشن کې هم ورکړی دی 091523030 091 دا زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی. تاسو د پی ټي سی ایل په دې نمبر باندې په لایو پروګرام کې شرکت کولی شي. دې نه علاوه زموږ د موبایل کمې نمبر تاسو ته ښکاري په دې پوسټر کې یا کوم زموږ نور واتساپ نمبر دي. د پروګرام په دوران کې تاسو په موبایل نمبر باندې رابطه مه کوئ، ځکه چې زموږ پروګرام بیا ګډوډېږي. تاسو که راځئ نو یا چې کوم دی هغه د کمنټس په ذریعه راځئ، کمنټ کې خپل سوالونه لیکئ، انشاءالله جوابونه به تاسو ته ملاویږي. او یا به چې کوم دی د پی ټي سی ایل کوم نمبر په دې باندې تاسو رابطه کوئ نو جواب به ملاویږي. کوم ملګري چې د پی ټي سی ایل په لاین او د پی ټي سی ایل په ذریعه پوښتنو کې نو باقي نور ټول هغه سوالونه موږ رسو کوو او د پی ټي سی ایل چې کوم سوالونه دي د هغې سوالاتو جوابات موږ خپل ورکوو. مفتي صاحب یو ملګری دی سمیع الله صاحب، بلکې یو بل ملګری د هغې پوښتنه به وړاندې کړو، ډېر وخت پوښتنه کړې ده. احمد صاحب پوښتنه کوي چې د مودودي نظریات څه دي او د دې نظریاتو کوم حامل کس دي د هغې امامتۍ حکم څه دی، د امام پسې لمونځ کېږي که نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ټولو نه اوله ما سره دا تفهیم القرآن دی د مودودي صاحب ټول نظریات اجمالاً به زه بیانوم. دغه پروګرام کې موږ سره ټیم نه وي چې هغه به د تفصیل ووایو. اجمالاً د هغه نظریات او یو حواله بلکې دوې حوالې تفهیم القرآن نه ذکر کوم. ما سره دا تفهیم القرآن دی په دې اول جلد
په دې صفحه نمبر 288 کې لیکل شوی دی د سوره آل عمران تفسیر کوي د 99 نمبر آیات لاندې لیکلی دی کہ سودخواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخوری کی وجہ سے 2 قسم کے اخلاق امراض پیدا ہوتے ہیں. سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض اور حسد. احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا. استغفر اللہ. صراحت سره لیکلی دي چې سود څوک کوي نو هغه کې به طمع، بخل، خودغرضي د لوی لوی ګناهونه دي. سود په خپله باندې لویه ګناه ده، نفرت، غصه. خو د سود کوونکي کې دغه ګناهونه نور هم پیدا کېږي چې د بیان کړي. نو فرمایي دی وایي چې جنگ احد کې مسلمانانو ته صحابه کرامو ته شکست د دې بیماریانو په وجه باندې، یعنې دې ګناهونو په وجه شو چې صحابه کرامو کې نعوذ بالله سود هم او دغه ګناهونه پکې وو. نو د دې خبرې هیڅ قسم تعویل نه کېږي، ځکه چې مودودیانو کې شیخ الطاف الرحمن صاحب د کم د بنو ولا چې دلته پېښور کې دی، یا د حیات آباد کې مولانا محمد اسماعیل صاحب د دغو تعویل کوي. نو نن د دې خبرې تعویل وکړي. یو بل ځای کې زه د مودودي صاحب یو بل تفسیر کې یو بل بیان تاسو ته ښیم چې تاسو ته دومره هم پته ولګي چې مودودي صاحب کم تفسیر کړي دا د علم په بنا باندې نه کړي، خپل عقل په بنا کړي. علمی یعنی علم ور سره نو، عقل الله پاک ور کړي او عقل یې غلط ځای کې استعمال کړي. بل ځای کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر کې وګوره، په دغه تفهیم القرآن کې په صفحه نمبر 44 کې بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د احنافو مشومان په دې پوهیږي چې الرحمن الرحیم دا د الله پاک 2 صفتونه دي، دا صفت مشابه دي. الرحمن په دې کې مبالغه ده، الرحیم کې رحمان یعنی د الله پاک داسې رحمت شاغه کې جوش پکې جوش. الرحیم هغه د الله صفت شاغه کې دوامي. نو عام طور باندې زمونږ علماء کرام د دې معنا داسې کوي چې الله پاک مهربانه دی په دنیا کې، په کافر باندې هم په مسلمان باندې هم. الرحیم دا معنا چې الله مهربانه دی صرف او صرف قیامت کې په مسلمانانو باندې، دا معنا کوي. دواړه د مبالغې صيغې دي. او د رحمان کې یعنی یو لکه غطشان په وزن باندې ډیر سړی تګیش جوش وي هغه تنده دومره، او الرحیم چې دوام پکې وي په مهربانۍ کې. نو الرحمن د الله پاک یو ښکلې صفت، رحیم هم ښکلې صفت، دواړه ښکلې صفتونه دي او بیلې بیلې معناګانې لري. او دغه مودودي صاحب د معنا داسې کړې ده چې الرحمن الله مهربانۍ ته وایي، خو وایي کہ کلا اگر ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں. رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ بڑھا دیتے ہیں. لمب کے ساتھ تھڑنگا دے وہی چې دا الرحمن خو معنا لري چې میرا بنای ته وي، دا الرحیم ځکه ور سره زیات کړي چې کافیه برابر کړي. الله پاک نعوذ بالله من ذالک استغفر الله. وای چې لکه مونږ پښتو کې وایو، لکه پښتو کې زه مثال درک چې چای شای وسکا، روټۍ موټۍ وخوره. چای معنا لري، روټۍ معنا لري، موټۍ ور سره معنا نه لري. دا ور سره مونږ کافیه برابر. او په اردو کې مونږ وایو چې لمبا او تړنګا. لمبا معنا لري، تړنګا معنا نه لري. سخی سره مونږ بل یو یا ګورې چټ یو سپین او چټ یو کافیه برابر کړی وي. دا یو محمل لفظ دی الرحیم. دا د مقصد دا دی، یعنی د دې معنا چې مودودي صاحب عالم هم نو د په دې هم نه پوهېدو چې دا کومه صیغه ده، په صیغه باندې نه پوهېدو، د عالم هم نو. او د سره د کتاب د خلافت و ملوکیت په هغې کې د لیکلي دي، په احکام کې تفهیمات د نور یو بل کتاب تفهیمات هغه کې دا فرمایي چې صحابه کرام چې دی هغه ټول امت په دې اجماع ده چې صحابه کرام چې عدول دي، یعنی صحابه کرام معیار حق دي. د صحابه کرامو ته معیار حق نه وي، بلکې الټا د شیعاګانو خوشالولو دپاره د په صحابه کرامو باندې غټ غټ الزامونه لګوي. اول خدا چې قرآن پاک کې صحابه کرامو ته الله پاک وفرمایي ولقد عفا الله عنهم، تاسو ما ټول وبخلی رضی الله عنهم ورضوان. صحابه کرام الله پاک چې هر څه کړي دي الله پاک بخلی دي. چې یو سړی الله پاک وبخي نو بیا د هغه
کومه غلطۍ اجتهادي غلطۍ دي هغه څه ضرورت چې مونږ بیانو د بیان کړي په کتابونو کې شیعاګانو نه خمینی نه د پاغه باندې انعامونه اخستلي خلافت او ملوکیت کتاب باندې د کې بعض دوی دا تعویل کوي چې انسان د غلطۍ ته شوی هغه انسان چې هغه مجتهد وي غلطي ورشي اجتهادي غلطي هغه به مونږ هغه قابل معافي دی دا سه جټ سړی او چې مجتهد نه وي او قرآن کې په خپل رأی سره خبره کوي نو نبی علیه السلام فرمی که د زنازه کې سیم شفقد اخطا د خطا دی غلطي وکړه خپل رأی نه په قرآن کې نه تفسیر کوي او صحابه کرام باندې با لانا او تان نه کوي د چې کله صحابه کرام په باره کې حضرت عثمان رضی الله په باره کې کم جبه استعمال کړی دا دینه علاوه د داوود علیه السلام په باره کې تفهیم القرآن کې لیکلي چې داوود علیه السلام د خپل خواهش نفس نه مجبور انبیاء کرام خو معصوم دي د انبیاء کرام ته معصوم نه وي نور انبیاء کرام متعلق د به هدا غلط زبان استعمال کړي ښا زمونږ د دعوت تبلیغ مشر مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ډیر نرم سړی دی ډیر نرم خو د فتنې نه دومره هغه مرغوبه شوی چې هغه یو کتاب لیکلی فتنه محدودیت مولانا زکریا صاحب تبلیغ ولا چا پس کتابونه نه لیکي په دغه فتنو پس خود هغه زکریا صاحب هغه ته پته ولګي چې دا فتنه ډیره خطرناکه فتنه ده نو زکریا صاحب کتاب په لیکلي فتنه محدودیت علماء دیوبند چې څومره کابرین دي د ډول نظریات یا په تفسیرونو کې یا په کتابونو کې بیان کړي دي وی دا گمراه سړی دی زنديق هم دی گمراه هم دی او دته مجتهد نشوي چې مجتهدین غلطي کړي د په فقہ باندې هم وار کړي دي حمله کړي په عقل باندې امام صاحب زنب مسائل دی غونه د عدول کړي دي عدولي کړي نو هغه عدول په وجه باندې د یعنی د ځان ته چې لوی مجتهد او مجتهد نه دی د غلطۍ چې دی هغه قابل معافي نه دی مجتهد نه دی نو علماء کرام لیکلي دي چې د څومره نظریات دي دا گمراه کون دي زنديق ته او څوک چې د پس روان دي جماعت اسلامي کې هغه پیروکار چې په موجودي ولا نظریات او صحیح نظریات وي نو هغه خلک هم په خپل باندې گمراه او زنديق دي او سوال تاسو دا کړی دی چې هغه پسې المنس کیږي نه د احناف مسلک دا دی چې داسې زنديق موجودي ولا نظریات پسې څوک رواني هغه پسې المنس نه کیږي داسې امام په جمعتونو کې مفرد او داغونه ترجمه ماوره دوی په پرکونو کې حیاتاباد کې خاص کرکه ځای په ځای زنانه او د دوی سړی پرکونو کې په کلاو زینو کې زنانه راو باسي کلاو زینو د ترجمه پنوم باندې درس قرآن پنوم باندې نو د په ما زنانه ور پرې دی ما خپل شامل الحمدلله معرف القرآن خپل تفسیر دی له حق خپل تفاسیر نورم شته او هر جمعات کې الحمدلله اهل حق علماء کرام شروع دي هغه ترجمه کوي هغه ترجمه اوري او خود دې خلکو نه ما ترجمه اوري او ما د دوی چې کوم دی امام دی هغه پسې منځونه کوي جزاکم الله جی او احمد عمر صاحب سلام کړي وعلیکم السلام صلاح الدین افریدی صاحب وعلیکم السلام عرفان صاحب آنلاین فتوا کورس لري کنه د دې جواب تاسو ته پاول کې ملاو شو مدرار صاحب درته وي ایاز الله صاحب وي شیعہ کے بارے میں وضاحت کیجیے حضرت کیا فرماتے ہیں جی د اهل تشیع څومره دی روافض د دوی په کفر باندې ټولو مسلکونو اتفاق کړي متفقه فیصله د پاکستان علماء کرام او نور دنیا علماء کې دوی کم شیعاګان صحابه کرامو پسې کفر فتوی لګي بدر دوی بلکې ټول داسې نو دا د اسلام نه خارج دي عرفان سلامونه وعلیکم السلام او ذاکر وزیر صاحب وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مفتی صاحب کچیر یو سړی په ولاړه باندې پیشاب وکړل آیا دا مکروه تحریمی دي یقینا په ولاړه باندې وړه بول کول بغیر د عذر نه دا ګناه ده مکروه تحریمی دي احمد عمر صاحب مونږ د سنتو بارا کې وایو چې جمعات ودرېږي بیا سنت کول شي جی احمد عمر صاحب تفصیل ذکر کړئ جواب وری مفتی صاحب تفصیل سار د سنتو قضا بیا نشته فرض نه بعد نو لہذا چې څوک فرضو کې په امام پسې رسیدلی شي نو سار سنت یو طرف ته وکي مونږ سره لایف کال باندې مختلف ملګرو رابطې وکړي اولنی فضل الرحمن صاحب د شفقت نه ټلیفون کړو جدي پوښتنه کوي چې یو کمره کې ټي وي پروت وي نو آیا دغه کمره کې مونږ کیږي کني کیږي کمې کمرې کې چې ټي وي پروت وي او که ټي وي آف وي نو بیا بار صورت المنز ادا کی
حاجی بل یو ملګری دی حامد بی د شبقدر ندی پوښتنه کوي چیرې یو پوښتنه خو ما خو جواب ورکړو جی بل پوښتنه دی کی چې د لیونی جنازه به د بالغه کو که د نابالغه به کو د لیونی جنازه د نابالغه مشوم په شان باندې ده ځکه چې دا تا د پاره لیونی ولا جنازه به داسې کوي لکه وړوکه مشوم جنازه چې کوي تا د پاره د آخرت د پاره ذخیره ګرځي بل یو ملګری دی زموږ امیر سهیل صاحب دا زموږ ډېر ریګولر لیسنر دی په دوبۍ کې پاتې کېږي ډېر دیندار دی الله رب العزت د دعا عمر کې برکت واچي کاروبار کې الله برکت واچي مفتی صاحب دعا سلامي هم تاسو وعلیکم السلام الله پاک ته ټول ملګری امیر سهیل صاحب او بهر چې څومره زموږ ملګری دی الله پاک د خپل وطن ته سالم او غنیم راولي ټول لارې دی الله دوی ته کلاو کی امين دی یو پوښتنه کړې د جدي وی چې ردل کې مونږه ملګری ريجستر شو لکه څنګه چې دا سړی کم دغه کوي د بیمه کوي نو دغه سي ترتیب باندې د مړی د پاره کسان ريجستر شي سلسل 200 روپے چنده راټولو نو هغه پیسې راټول شي 15-20 هزار روپے نو بیا چې کله کم کس مړ شي نو هغه د پیسې ورکړو نو دی وی چې آیا دا جایز دي که جایز نه دي ځکه چې کم کسان ريجستر دي صرف هغه ته د پیسې ملاويږي چې کم خلک ريجستر نه دي نو هغه ته د پیسې نه ملاويږي دا د بیمه صورت نه ده دا جایز اپنے مدد آپ کے تحت دیوبل امداد سفیر دی دا بیمه صورت نه دی کی هیڅ قسم قباحت نشته شرعي تور باندې جایز دي او مستحسن دي خپل کار دی بل یو ملګری دی جی عبد الله صاحب د سوات نرین کړو دی چې رمضان خو تیر شوی دی خو یو سړی په روزه کې جما وکي د روزي په حالت کې نو د دې کفاره څه د لږ پوره تفصیل مونږ ته ذکر کړئ په رمضان کې چې څوک قصدن جما وکي د هغې کفاره 2 میاشتې مسلسل روزي دي دا بساتی نو دا د کفاره استغفار دی وي بل یو ملګری محمد علم صاحب د باډې نه پر پال لکم نه حکم او د کاروبار پوښتنه تیر اتوار باندې چې کم پروګرام مونږ کړی دا اوس تاسو چې کم پیج نه اورې په ټولو نه اول کې مونږ پر پال باندې تفصیل کړی چې پر پال شو فیصله شو د نمونه بدلی څومره نمونه دي او په دې طریقه باندې چې روان دي دوی کې پیسې لګول د سود هم دي حرام دي او فساد اجاره هم ده نو دې کې چې څوک پیسې ګټي نو دا حرام دي او څوک چې پرپال کوي مليان دي خاص کرکه مليان صاحبان هغه ته پته دي چې دا شی حرام دي ټول علماء کرام په دې باندې فتوا دي د جواز په هیڅ قسم صورت نه جوړي نو کم مليانو چې په دې کې مبتلا دي او مقتدیانو لای پته دي چې زمونږ مولا صاحب په د پرپال کې یا په د فلسلش کې مبتلا دي نو هغه لا پکار دي چې دغه امام پس قطعا المنو کې د المن مکروه تحریمی دي په کور کې د المنس کې په داس سودخور مولا پس چې پرپال کې مبتلا دي قطعا المن کې پس دا ټولو فتاوی لیکلي نو او کوشش ته دا کوي چې جماعت نه د اخوا کې جماعت ته بل لاسه تقوادار عالم راولي چې سود خور نوي سود نه کوي حرام نه کوي څوک سود کوي حرام کوي او داسې مولا پس قطعا هل منځ نه کوي المنځ پس مکروه تحریمی او کم مولا چې په جماعت مدرسې کې پریدي درس او تدریس ته پر هغه پر هم جایز نه دي زنا مدرسین دي او جماعت کې مولایان دي مدرسین هم دي محتممین ځای ور کړی داسې مولایان محتممین به داسې مولا قطعا په مدرسې کې نه پریدي ځکه چې دا طالبانو ذهن خرابوي چې هغه سود کوي پرپال کپنۍ کې کار کوي مدرسو کې هم پرېدای ساجد الله صاحب د سوات نرین کړو چې د هونډې کاروبار جایز دی کنه دی جایز هونډې کاروبار جایز دی چې حکومت اجازه درکړي وي ذاکر وزیر صاحب وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مفتی صاحب کچېری یو سړی په ولاړه ته مونږ جواب ورکو احمد عمر صاحب دا ته مونږ جواب درکړی دی سید امیر شاه وی چې بریلی کا اقتدا کا حکم بریلیانو دا عقاید چې هغه وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حاضر و ناظر دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې د زینه आवाज کوي اوري دا شرقیه عقاید دي تنوی صاحب په خپل کتاب عقاید و تصدیقات کې ذکر کړی چې دا اشراک فل د شرک اقسام یې ذکر کړی دي چې څوک دا کیدا لري چې بندا اقسام شرک بیان کړي څوک دا کیدا لري چې بندا تصرفات کول شي نو دې ته ویل شي اشراک فی التصرف او څوک چې چا د پارا आवाज کوي چې زما اوري نو اشراک فی العلم ورته ویل نو دغه د شرک دوه درې قسمونه دي د بریلیان صاحبان چې پکې مبتلا دي هغه عوامي چې کم دي غریب سادهګان دي د مولایان قصدن پکې مبتلا دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ځنه زمونږ आवाज اوري یو خو د فرشتو په ذریعه سره نه وای دې ځنه اوري ما فوق الاسباب امداد هم کوي دغه بریلیان سره پدې کې یو بلګری د هغه مسله مخکې روانه خو اوس په پکې شامل کو پدې کې زمونږ علماء دیوبند پیران چې کم دي بریلیان خو مبتلا دي ټول پکې پدې شرک کې خو زمونږ علماء دیوبند کې ځنې پیران داسې دي چې هغه علماء دیوبند یقینا چې دیوبند کې سبقونه ویلي او طالبان دي طالبانو ته سبقونه استادان دي مدرسین دي تاسو به پیژنئ
هغه هم داسې عقیده لري وي دي علماء دیوبند او پیران دي دا عقیده لري چې کرامات د اولیاء د ټول مني دا حق دي دا مونږ ټول منو چې د اولیاء کرامات دا حق دي خو دغه خلک علماء دیوبند ځان ته وایي پیران هم دي په دا چرسده تنګي وغیره کې دی ځنه ورپسې خلک روان دي د دوی دا عقیده ده چې دا دغه کم کرامات چې دي یا کشف چې دی دا په خپل اختیار باندې اولیاء کرام کولی شي بلکې دوی په خپل ویډیوګانو کې تاسو واغونه ورېدلی وي چې مونږ چې کله سترګې پټې کړو د آینده د پر احوال مونږ وینو نو دوی دا معنی یعنی په خپل اختیار باندې تصرف مني او کرامات مني نو دغه عقیده چې کومه د علماء دیوبند یا د احناف یا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده په دې باندې سړی گمراه کیږي تصرفات کرامات اولیاء حق دي خو لیکن په خپل اختیار باندې دي سورۃ المؤمن کې معجزات هم په خپل اختیار باندې انبیاء کرامو نه دي بلکې الله پاک دا سبب دی الله دی او فعل دی الله دی دواړه نه پکې د انسان سبب ته کله کم کس چې د پیر ویلی چې سترګې پټې کم دا د مطلب دی چې دا زما کسب دی زه په خپل اختیار سره کوم یعنی دا کرامات یا د کشف خو لیکن دا د نام بیا کرام کې دا د الله کسب دی فعل دی قرآن پاک کې سورۃ المؤمن کې وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله د نبی په اختیار کې قطعا سین دي چې هغه تاسو ته معجزه راوړي دا د الله فعل دی ولا کسب چې کوم علماء دیوبند ځان ته وایي پیران دي او دغه عقیده ده چې کرامات چې کوم یا کشف چې د په خپل اختیار باندې راولم یا وی چې دا په خپل اختیار باندې کیږي نو دا خلک هم گمراه دي د بریلیانو په صف کې ولاړ دي الله پاک ته مسلمانان د داسې عقایدونو په امان کې جی ورپسې د کتابي طلاق ورستو مغلظ طلاق د کتابي طلاق ورستو د مغلظ طلاق واقع کی تاسو څه مقصد دی کنایي جی نه کنایي طلاق نه بعد ورستو مغلظ طلاق نه واقع کیږي یوزلی کنایي طلاق واقع شو ورستو پس یو طلاق هم نه واقع کیږي محمد خان صاحب السلام علیکم ساجد شاه صاحب السلام علیکم جیسے فرمائی کری صاحب چې ملک موبائل کې اکثر قرآن هم استعمال جی قرآن پاک چې په موبایل کې انسټال وي نو دغه تګ جایز دی ځکه چې په موبایل کې کم قرآن دی دغه جسم نه لري دغه قرآن پاک مصحف په شکل کې شوي کتاب په شکل کې بتروم ته نشي وړلی چې کم قرآن پاک ستا په سینې کې دی یا په موبایل کې دی دا د جسم صورت نه لري نو لہذا بتروم ته تللی شي بیا پسې څه فرمایي جمهوریت ایاز الله یاد جمهوریت کیا ہے اور جمهوریت دې ته ویلی شي چې ډېر کسان جمع شي د یو کس انتخاب وکړي نو دا د په اسلام کې دا ناروا کار نه دی د ته علماء کرام ناروا نه وایي ډېر کسان جمع شي د یو کس انتخاب وکړي او دا قطعا ناروا کار نه دی البته د جمهوریت هغه نظریه چې کفارو په امریکې کې دا په برطانیې کې دا د جمهوریت هغه دا نظریه ده چې ډېر کسان جمع شي دا فیصله وکړي چې د الله حکم مات کا د پیغمبر حکم مات کا نو وایي چې دا هم جمهوریت دی نو دا په پاکستان کې داسې جمهوریت الحمدلله نشته پاکستان کې په 73 آئین کې لیکلي چې حاکمیت اعلی به الله پاک ته حاصل وي دا د علماء کرام مفتی محمود صاحب د نور علماء کرام په دې کې بشمول بریلیان عالمان هم دي اهل حدیث علماء کرام د دوی چې څومره مهنت کړو 73 آئین کې دا لیکلي چې پاکستان کې به داسې جمهوریت نه وي بلکې دغه اسلامي طریقې باندې جمهوریت په چې هغه غیر شرعي بني چې د الله او د رسول خلاف یو قانون نشي کنن سبا څوک د الله او رسول خلاف عمل کوي نو دا د خلکو خپل عمل دی دا مونږ په خپل لسونو باندې کسان پاس کو نو هغه غیر اسلامي قانون باندې عمل کوي په اسلامي 73 آئین باندې عمل نه کوي مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو بار چې 73 آئین وایي چې د دفاع کو د جمهوریت دفاع کو په دی وجه وایي چې دا خلک ختموي د 73 آئین ختموي د اسلامي جمهوریت د پاکستان نه ختموي هغه د انګلند ولا د امریکای جمهوریت پاکستان ته وروړي خو لیکن علماء کرام د غرب په شان مخامخ ولاړ دي د دې دفاع کوي تاسو بار په خبرونو کې واورئ چې 73 آئین فضل الرحمن صاحب په دې وجه دی چې په دې وجه د پاکستان کې چې کم جمهوریت ته د اسلامي طرز باندې دی غیر اسلامي قطعا نه دی بل ملګری دی جی ګورولی صاحب سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام عرفان خان سے وچ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ذکر وزیر سے وی ک یو سړی په کمنه کې کار کولو او دا کمنی قانون مطابق ډیګری اچواله او ولاړې پیشاب کول دا پکې جایز دي کنه
ډنګری دی وایي چې ذکر صاحب څوک په ډنګری کې دی یعنی داسې کپنۍ کې کار کوي مجبوره دی هغه داسې لباس ورکړی چې په هغې کې دی کېناستی نه شي نو دا مجبوري ده نو عذر په بنا باندې چې په ولاړه باندې وړه بول وکړي نو ګناهګارېږي نه زموږ څومره اورېدونکي بهر ملک کې دي یا پاکستان کې دي نو هغو له پکار دی چې تاسو په انټرنیټ باندې به ډېر تاسو له انسان د غلطي به شوي ګانې مو سندرې مندرې به تاسو په شیر کړي نو دغه ګناه خو تاسو دپاره قیامت کې به تاسو د دې ګناه میلویږي تاسو په وجه باندې دا سندرې شیر شوي غلط شي نو دې ازاله دپاره چې ختم شي کفاره وشي نو دا وکړئ زمونږ د دیني پروګرام تاسو شیر کوئ بار بار یو خو به تاسو ته ثواب هم میلویږي او هغه ګناه چې تاسو را شوي د هغه به ختم کیږي الله پاک فرمی چې ګناونه په نیکۍ سره ختمیږي تاسو په نیټ باندې که ګناه کړئ نو ختمولو کوشش کوئ نو دا پروګرام زیات شیر کوئ خلکو ته ورسوئ چې تاسو هغه کومه ګناه کړئ هغه ختم شي دا د قرآن پاک حکم دی چې الله فرمی چې په نیکۍ په ذریعه سره زه ګناه ختموم نو دا پروګرام شیر کوي یو مسله څوک زدګي سلو نکاتو نفل ثواب دی مونږ ټوله شپه ولاړو نفل کوو شاید قبول یا نه او دا قبول ثواب دی چې یو مسله څوک زدا کې عمل پیو کې ابیل ثواب دی او ستا په ثواب کې به کمای نه راځي هغه ته به ثواب ملوي نو دا پروګرام زیات نه زیات شیر کوي یو بل ته ترغیب ورکوي چې په نیټ باندې کم ګناونه کړي هغه ګناو د پر کفاره وګرځي مخکې فرمایا شوکت پروګرام تاسو باقاعده او مزمانه هیر ډیره کیږي مفتي صاحب ماته سوزي پوهه هیر اچانک کیږي یعنی ذهن نسیان بیماری وي هغه د تصویرونه په د موبایل کې نه ګوري د غیر شرعي تصویرونه د زنانه ول اکثر یا بهر شه بډونه د نه پړوي او یو د ګناه نه ځان منې کی ګناه چې کله ځان منې کی نو بیا به د نسیان بیماری ختم شي او په سر باندې لاس ګدا چې فرض المنس کای نو یا وایا چې یا قوي او یو لاس پرې دعا کوو چې الله دې حافظه درست کړي عرفان پټان افریدي سے پښتنه کی چې السلام علیکم مفتي صاحب علیکم السلام په موبایل قرض راغوښتل څنګه دي موبایل باندې قرض راغوښتل هغه چې تنه بیا زیاتې پیسې کټ کړي د سود په زمره کې نه راځي وکیل احمد حقانی سے وی علماء ته کافر ویل دا څه حکم لري لکه مولانا الیاس ګومن او مفتی ندیم او حمدالله ډاګي باباجي ته څوک وایي پښتون یوسفزئی وایي چې مودودي امام العصر د مجدد اسلام دغه مونږ په اول کې د پروګرام چې اول نه بیا سر نه واوري مونږ دلایل سره تاسو ته واضح کړ چې د زندګی ته او گمراه هم دي د ټول امت اجماع ده چې دا زندګی ته او څوک چې د پس روان دي هم زندګان دي دوی په سلمون اول کې مونږ په دلایل هغه بس تعویل کوي چې کوم مونږ د تفهیم القرآن نه دی هغه د مودودي ولا عقاید تاسو ته خودل نو دې هیڅ قسم تعویل نه کیږي کنه چې تعویل کې دا نو مونږ به ور سره نرمي کړو او دې کې هیڅ قسم نرمي نه کی اول نه پروګرام اوره دي او زمونږ ملګری دي ان شاء الله کې دې شي دا پروګرام نه دغه شارټ کلیپ جوړ کی د مودودی چې کومه قید ما بیان کړ نو تاسو ته ورسي وکیل احمد صاحب وی حقانی سے چې علماء ته کافر ویل د صح حکم لري لکه مولانا الیاس ګومر او مفتی ندیم او الحمدلله ډګای باباجي ته څوک وای نو علماء کرام ته د کفر نسبت چې چاو کو علماء کرام خلا پرې د عام صدام مسلمان ته چې چا د کفر نسبت کو نو مسلم شریف کې حدیث ته چې دا کفر هغه ته خبره نه کافر نه د کفر فتوا ته واپس راځي زمونږ خواسته هغه خلکونه چې هغه اجتهاد درجه ته رسیدلی نه دي او بیا د کفر فتوی لګي دوی له پکار دي چې د کفر فتوی دی پری د کفر فتوی د تاسو واپس راځي نو دا ملګوي ټول اعمال بس تاسو اکارت شي ختم بشي د سره نو که څوک خپل اعمال یعنی ختمول غواړي چې ختم شي نو بیا د علماء کرام پسې خبرې کوي ولې علماء کرام پسې خبرې کوي دغه علماء کرام ستاسو د عقیده حفاظت کوي او ستاسو د عقایدو حفاظت کوي که دغه علماء کرام نه وي نو مونږ مختلف قسم بدعاتو کې شرکونو کې مبتلا و او دغه علماء کرام ستاسو عقایدو حفاظت کوي او ستاسو په منځونو کې دعاګانې کوي الله پاک ته په ټولو علماء کرام باندې رحم وکړي عبدالله اعظم صاحب وی په حضرت علی مروه ماشاءالله مفتی صاحب محمد خان وی موبایل باندې فیسلیش کاروبار څنګه دی فیسلیش په باره کې په اول کې چې پروګرام واوري فیسلیش او د په باره کې مونږه تشریح وکړو چې دا فیسلیش چې دی دا هم د پرپال پشان باندې د کې عقد کیږي نو دا نه پکې اسلامي طریقې اجرا بږي نه پکې عقد دا سود دی په دې کې هم سود دی او دا کار حرام دی او څوک چې کوي کمولای کوي نو لمونځ پسې نه کوي قومي کوي هغه سره قرباني نه کیږي نن سبا د قربانۍ دور روان دی نو خیال ساتي څوک چې فیسلیش یا په پرپال کې دی په دې کپنۍ کې پیسې ګټي نو هغه سره چې قطعا قرباني نه وکړي تاسو قرباني به حرام شي حاجی لایف کال باندې موږ سره رفیع الله صاحب د پلوسې نه کال کړو دی پرپال باره کې تاسو کول خو چې مفتی صاحب پرپال باره کې سره ور ان شاء الله تاسو ته تفصیل ملوش اگر د کاشف ته کارخانو کالو کو جدي خینی سره لاس میراول دا څه حکم دی خینی سره لاس میلاول ګناه دی
خو لیکن هغه کوم چې د مصاهرت ته هغه ثابتېږي نه لکه خواښې سره چې لاس میلاو کې او زړه کې د څه هلچل پیدا شي نو خپله ښځه در باندې حرامېږي د خینې ولا مسله داسې ده چې هغه سره لاس میلاولو کې چونکې ګناه ده خو ښځه در باندې حرامېږي نه خواښې نه خو ډېر زیان سه خینې نه ځان سه د خواښې سره لاس میلا چې ځوانئ قطعا لاس ور سره میلاو نه کوي حضرت علي سره مروت صاحب الله پاک ته عمر دراز کا الله پاک د ستاسو په علم کې کاروبار کې برکت واچي بلال خان ته وی چې الله پاک دې تاسو رو او آباد لري دعا کې نیت ساتي وعلیکم السلام د شهید افسر ما سره په کور کې د مشوم تصویر لګول څنګه دی او دا تصویر شریع حکم څنګه دی صاحب که مشوم تصویر وي او که د جاندار د زنورو تصویر وي که د غټ تصویر وي دا په پرنټ چې کې کاغذ باندې راوباسې نو وایي لګی په کور کې دا حرام دی په هغه کور ته بالاتفاق حرام دی هیڅ قسم په دې کې اشکال او غنیشته او کتا اوریدلی چې په دې کې اختلاف دی هغه ډیجیټل تصویر چې دا موبایل کې کم تصویر دی په دې کې اختلاف دی نور چې کم پرنٹ په ذریعہ سره چې مشوم تصویر وي که د غټ تصویري که د زنور تصویري چې سا لري جاندار وي هغه چې په کور کې پرنٹ په شکل کاغذ په شکل ولګای نو دا حرام دی فرشتي هغه کور ته نه راځي بالاتفاق یعنی په دې کې هیڅ قسم اختلاف د ډیجیټل موبایل کې تصویرونه او بسل را بسل اسې بغیر ضرورت نه دام خکار نه دي او کوم په شان باندې دا تبلیغ کار په ګایله ک ویډیو باندې مونږ شروع نو جواز صورت پکشتا دي وکیل احمد حقانی صاحب جزاکم الله کمران خان صاحب شو دی چې مفتی صاحب عام په ولاړ پیشاب کړل څه حکم دی دا عذر صورت کې څه حکم جواب مونږ درک وکیل احمد صاحب ماشاءالله کمران علیکم السلام شیر خان په ولاړه باندې په عذر په بنا وړبال کول شي او عذر دني نو ګناه ده फैजान अहमद से भी आप मौलवी हजरा आपस में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हो तो दूसरे बंदों के इस्लाह कैसे मसलन मुंगा उलमा किराम योबल पसे अल्हम्दुलिल्लाह सुख नदी लगिया खो आगा कसान च आगा उलमा किराम जान तवाई او زمونږ عقاید خرابوي نو مونږ به تاسو لخایو نو بیا تاسو مرزي ده چې مونږ درته ونه خاینو قیامت په ورځ به توای نه چې علماء کرام مونږ منی کړي نه یو ستا جماعت امام دی چې هغه ته د غلطو عقاید ولا علما نه خي چې دا ستا عقاید خرابوي نو قیامت کې ستا الله ته به جواب ورکړي دغه امام چې ستا مقتدیانو عقاید د بدعتیانو خرابول نو تعالی په کار دي چې هغه ته عقاید خیا نور خو تاسو سره ډنډه مونږ سره نشته چې په ډنډه دې سم کو خو مونږ سره دا چې مونږ سره جبه ده مونږ بدلایلو په رڼا کې تا ته وایو چې دغه عقیده غلطه ده دا د علماء کرامو کار نو دا کې هیڅ قسم جګ او جګړه نشته جی جی حضرت علی مروت صاحب تاسو ته مونږ دعا وکړو مولانا جلال الدین صاحب مفتی صاحب جی نعمت الله صاحب حکم علیم الله حنفی صاحب وای تا ویلی مولانا جلال الدین صاحب دا جواب مونږ بار بار کړي پنځپيري په باره کې مونږ بار بار جواب کړي دي پنځپيریانو کې زمونږ داسې ملګری دي چې هغه زمونږ غو اوري په تیر پروګرام کې غالبا لقمان حکیم نوم یو خپل سړی دی هغه قید وې زستاسو پشان قید پنځ پیرای خو قید مستاسو پشان دي او هغه سخت خفه شوی ویل چې دغه مسله بار بار مکوه نو زمونږ مسائل اوري پنځ پیریان فقه حنفي مسلک باندې عمل کوي زمونږ څومره مسائل چې دي هغه دوی سره یو شاین دي ځنه مسایلو کې اختلاف دي خو زیات تر زمونږ مسائل دوی سره یو شاین نو لقمان حکیم ویلی و چې را مونږ تاسو مسائل او مونږ تاسو سره مینا کو پنځ پیریان دي اگر شي نو هغه مونږه مسائل چاوري نو پکار دي چې بیا مونږه اختلاف پیدا نه کو زمونږ مسائل باوري رو پته ورته ولګي دا حق تینو حق طرف ته هر سړی راوړي ان شاء الله نعمت الله صاحب کراچۍ نه کال کړی دی جدي وی چې کال دوه کال او زروانو منو کلندر سیټ طرف ته موټر سایکل والا زمانه ولګیدو هغه بیا څه وخت بعد مړ شولو هغه اکسیډنټ د وجه نه پلار بیا ماته معافي وکړه چې رستا ګنا نه وخو دی چې ما باندې کفاري روجشته جی څوک چې په موټر سایکل رواني او ګاډي ولا اوي اگر چې غلطي د لارې وینکی وي یا د موټر سایکل ولا غلطي وي یعنی کا مثال کے طور پر موټر سایکل ولا تا ته مخامخ هوا راوړي یعنی ته په خپل طرف روان یو موټر سایکل ولا پاوا کې سوق د کور کې دیکھو او تا طرف ته راو غورځي نو بیا به هم ته د ذمہوار یې د تویل شي قتل خطا نو تبا دیت هم ورکه چې دیت درته مفکړې نو کفاره ولا چې کوم روجي اتا باندې فرض دی هغه به خامخا ساتي دغه سوي دغه
علیم الله صاحب چې مفتی صاحب مفتی صاحب آنلاین ID جوړه کی کس لز زره دین زکات بیا دی راضی د اوس ګوره ایډز حساب سوق پسې ور کوي دا چې کوم دا ایډز کتو ولا خبره ده چې دغه مونږ په اول کې وې چې دغه پیسې چې کمې جمع کې بیا ورستو در تکلیفونه در کوي دا کمې کمپنۍ دي مختلف نمونه پرپال دي فیسلشت مختلف نمونه دي نو دغه حرام دي د کار ما کوي او کستا مقصد دا وی چې دغه کم ایزی پیسې اکاونټ کې پیسې جمع کې بیا منټونه په اخلي دا هم سود دي صالح جان صاحب وعلیکم السلام فتنه ممتیت مولانا صاحب یو ډاکټر سوال کړي چې د مایده ګولې به د انډیا نه راتلې اوس بډر باندې خلک یې په غلا راوړي نو آیا دا خرڅول جایز او انډیا نه چې کوم ګولې راځي او په غلا باندې راځي یعنی هغه باندې حکومت ته ټیکس نه ورکوي په غلا راشي هم خرڅول یې اخیستل جایز دي فخر وزیر صاحب فرخان وزیر صاحب بریلی کې پیچیده د مونږ تشریح پاول کې وکړو چې بریلیانو هغه عقاید دي چې هغه شرک یعنی شرکی دي چې دوی وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د زین اوري او اولیاء کرام تصرف کول شي تا اوري ما فوق الاسباب امداد کی دا شرکی عقاید دي نو دوی پسل مونږ نکی خان افضل افریدی صاحب وعلیکم السلام ذوالکفل جمیل صاحب چې په لمانځه کې د بریلیانو کم عوام دي هغه ته زدا خواست کوم علما کرام چې دی هغه په بغض کې او په حسد کې عنایت کوي هغه خو پیسو ولا هغه چې کومه دکانداري ختمي هغه سره خبره نه کوم خو عوام متعین چې تاسو یقینا ډېر مخلص خلک د بریلیانو چې کم عوام دي لک شانت عقل نه کارواله دغه مسله باندې غور وکړي چې آیا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هر څه درکول شي الله پاک درکول الله او رسول کې فرق څه شو الله چې د خالق ته او نبی علیہ السلام مخلوق ته یقینا چې ټول مخلوق کې درجه اوچته ده مونږ ور سره مینه د محبت ته چې نبی علیہ السلام سره مینه او محبت نوي سره د مسلمان نه دي خو لیکن درجه د الله ولا چې د پیغمبر ته ورکای نو بیا کفر ته شرک ته نو عوام له پکار دي چې د عقیده نه توبه وبسي او مليان چې دغه قطعا توبه نه وبسي ځکه چې هغه د پیسو سره دارو مداري د پیسو په وجه باندې چې بریلیانو عوام ډېر مخلص خلک دي او پیرانو ته مولانو ته ډېر لوی پیسې ورکوي نو دوی دا ورته سیا کی دا ورته نه خي زمونږ علماء دیوبند پیران چې دی غټ علماء کرام دي دیوبند ولا غوا وختل یعنی دغه عقاید دوی خپل کړه بریلیانو ولا په دې وجه چې پیسې ملويږي دوی ته پیسو په وجه باندې الله دې مونږ وساتي عزیز منزی سے وہ منور سید صاحب وعلیکم السلام عبدالمنان صاحب ذوالکفل جمیل وای چې په لمانځه کې فاتحه پاتې شي صورت وای څه حکم دی یا فاتحه وای او صورت ته پاتې شي نو رکعتونه نو چې کله فاتحه درنه پاتې شي یا صورت درنه پاتې شي نو بیا بس اخر کې سیده سا وکای ځکه چې صورت د فاتحه سره ضم کول دا واجب دي چې تر کړ اخر کې به څه سیده سا وکای چې سیده سا و دې نه وکړ نو لمون دې نه کی او لمون به سر نه کوي عزیز منزی صاحب قاری جواد اقبال صاحب سجاد و بکم الصلاة والسلام علیک یا رسول شان محمد اشرار نقشبندی وی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا رسول الله چې په دینیت باندې وای چې دې زینا رسی نبی علیہ السلام یا اوري نو دا شرک ته شرک فی العلم دی چې ورته پته لګی نو دا شرک اشراک فی العلم مل او چې تصرف شې دی نو چې وای تصرف کوي دا بل شرک دی دوه قسمه شرک دی او څوک چې دی تلزوز د پر خوند پر وی الصلاة والسلام علیک یا رسول چې فرشته ورته رسید غدرو نو بیا شرک نه دی خو بیا هم بدعت ته ځکه چې دا د شرک سره مشابهت لري الصلاة والسلام علیک یا رسول الله په دینیت باندې چې نبی علیہ السلام ډایرک او شرک ته او په دانیت دی نه دی اسه تلزوز د خوند وای بیا هم ګناه ده ځکه چې دا دغه کلمه چې دا صلات وس دغه درود چي دی یو خدان نه خلق جوړ کړي او بل دا دی چې دا شرک سره مشابهت لري دا کلمه ویله تاسو د پره جایز نه دي لبیک لبیک یا رسول الله یعنی د زینه چې وای چې لبیک لبیک دا شاه محمد اظهر زوی وي چې دا بریلیان وي چې لبیک لبیک یا رسول الله یعنی زه حاضرم یا رسول الله دا خو ستا کی دا چې یعنی نبی علی السلام زما او ډایرک نو دا شرک ته
نو دا عوامو لا پکار دي چې دا دی نه وایي او کم ملایان چې وایي بغیر دلیل نه وایي، دلیل ورسره نشته. فخران وزیر صاحب مفتی صاحب دعا کې درخواست دی. فخران وزیر صاحب الله د زړه مرادونه پورا کړي، الله دې خوشاله کړي. صالح جان صاحب وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب باتروم اور غسل خانہ کے ایک جگہ پر ہے، کیا اس میں وضو کر سکتے؟ کم ځای کې چې غسل خانه غټه لویه غسل خانه ده، یو طرف ته کموډ پکې لګېدلی ده، یو پورشن غوندې جوړ شوی اوچت ځای کې، او بل طرف ته غسل خانه ده، په دې کې اودس کولی شي، کلمې پکې هم ویلی شي، اودس کولی شي. او باتروم کم پورشن دی په هغې کې بیا کلمه نه شویله او هغلته کې اودس او دعا نه شویله. جی کاشف د کارخانو نه دوباره کال کړو، بله مسلې پوښتنه کې دی وي چې یو ملګری دی د هغه مور بیماره وه، نو بل ملګري نه یې قرض پیسې واخیستې 15,000 روپۍ، خو بیا وروسته ورته ملګري وایي چې ما دله قرض نه یې درکړي بلکې دا ما په سود درکړي دي. اوس دی ورته وایي چې خیر دی ګټه وغیره به درکړم، خو هغه مني نه. نو دی وایي چې آیا زه په دې کې ګناهګار نه وه چې دا په سود ماته راکړي؟ جی او تا ضرورت و او تا دته سود ورکې نو ته به ګناهګار نه دی، خو به هر صورت ګناهګار دی. ته یې ورکه ځان خلاص کا، خو لیکن دله دا پیسې مکمل حرامې دي. پکار دي چې تعالی وبخي، چې نه یې بخي نو وایلی نو حرامې دي لپاره سود، او تا یې ورکولی شي ځکه ته مجبوره یې. میرے خیال میں شاهد ها صالح جان صاحب ته مونږ جواب ورکړه. قاسم محمد وایي چې معتدل زبردست انسان ہے، جزاکم اللہ. شاہد بن عظیم وہی کہ میرے خیال سے مفتی صاحب آن لائن پروگرام کے ذریعے دوسرے ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسالے کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کم فائدے کے لیے امت کا نقصان کر رہے ہیں. شاہد بن عظیم صاحب قطعا مونږه دا مقصد نه دی چې نور مسالک چې دي هغه مونږه ټارګټ کو، هغه مسالک چې زمونږه دیوبند زمونږه احناف خلق چې هغه عقیدې نه متاثره کیږي، او بیا کی خاص کر کې د دوی امامان زمونږ په جمعتونو کې دننه شوي دي، خلکو عقاید خرابوي، نو هغې دپاره مونږ جواب نه ورکو. نو څه وکړو؟ شاهد بن عظیم صاحب ته جواب راکړه، مونږ څه وکړو هغې دپاره؟ شاه محمد احراز نقشبندي صاحب وایي چې اغیثني یا رسول، دا د شرکي الفاظ دي، شرک دی. سوالات دي جی پروګرام کې خجیبل ملګری د نعمت الله صاحب د کراچۍ نه د کم کس چې په موټر سایکل لګېدل، نو دی وایي چې ما مسله داسې وه چې ما ګاډی ودرولو که چته مې کو ګاډی، خو چې زه کله ودرېدم نو بیا موټر سایکل والا راغو په ما ولګېدو. سایکل راغی خپل سر در باندې مات کړو، تا باندې کفاره نشته چې روان نه. او جدي وي چې زه ودرېدم نو چې کله زه ودرېدم نو بیا راغو را سره ولګېدو. بل پوښتنه جي بل یو ملګری دی جي آصف د پنډۍ نه پوښتنه کې دی وي چې ګیره تورول څنګه دي جي؟ ګیره تورول 40 سال نه مخکې تورول شي، 40 سال نه بعد ګیره تورول نشي، براون کلر سول کلر ورکول شي. بخت خان افریدي پوښتنه دی کړې ده کنه جي، سوالونه دی ملګری انتظار کوي. آصف د پنډۍ نه بل پوښتنه دا کوي چې یو کس بل چاته وي چې زما ښځې ته طلاق ورکړي، دا کیږي کنه کیږي؟ او چې بل سړی ته وکالت ورکړي چې ما طرف نه ما ښځې ته طلاق ورکړه، دغه طلاق واقع کیږي. مولانا اکرام صاحب د شفقت نه ټلیفون کړی دی چې په قطر کې د نسوارو کاروبار هغې پې پابندي لګولې ده، حکومت یو جرم ګڼي، نو آیا بیا هم جایز دی؟ ځکه نسوار جایز دي او کاروبار هم جایز دی. حکومت په جایز شي باندې پابندي لګوي، حکومت داسې اډر حکم به نه منې. ټیک شو. زاهد صاحب د کوارټ روډ نه پوښتنه کړې دی چې یو سړی قصدن روژه وخوري کفاره ده؟ قصدن روژه رمضان کې وخوري، رمضان المبارک او نو شپېته روژې دي په هغه باندې. شبیر صاحب د سعودي عرب نه ټلیفون کړی دی، مسافر دی، د دعاګانو درخواستونه هم کړي. الله پاک ته ټولو مسافرو ته، شبیر صاحب ته څومره مسافر سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، په یورپ کې دي، الله د خپلو بچو د سالم او غانم راولي، خپل وطن کې دی الله پاک ذریعہ جوړ کړي. پوښتنه دې کړې ده چې په مسافرۍ کې یا په وبا کې سړي ته مرګ راشي، آیا دا به د شهادت مرګ؟ جی یقینا دا د شهادت مرګ دی، او دا مخکې لاړل. دا ما ځکه جوابونه کول چې دا اوس ورستونه تیراوله دو سورسونه راځي دا مسئلہ. ابو سعد صاحب وایي چې اگر کوئی شخص زکات کا مستحق اور پھر کوئی ایک بندہ اس کو اس قدر پیسے دے دے. ستا سوال مانا مخکې لاړو، خو که څوک صاحب مستحق د زکات وي او پیسې دومره ورکړي چې هغه خپل صاحب نصاب ګرځي، نو دا مکروه دي، بهر صورت زکات ته وځي. اسماعیل ملنسار صاحب وایي چې نور مسلکونه عوامان ټارګټ کوي. سمونگا پال افغانستان کې خطا جهاد فتوا ورکړي. افغانستان کې ما کار نشته، افغانستان کې امارت اسلامی د جهاد فتوا ورکړي. د امارت اسلامی کې هغه علماء کرام دي چې په دنیا کې د هغه هیڅ قسم نظیر او مثل نشته. افغانستان علماء کرام عملی طور باندې شروع دي. افغانستان کې د هغه مثل او نظیر په نه پاکستان کې شته، نه سعودي کې شته، نه په حرم کې شته. هغه علماء کرام په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړي ده چې امریکایانو بسل په مونږه فرض دي، دا به هغه نه وباسو، او څوک چې د امریکایانو حمایت کوي او مخې ته راځي نو هغه بیا هم مخکې دڼیا کوي که نه. افغان ورستو ته راشه دا سوالونه لاړل. عیسی خان صاحب وایي چې که څوک حتی وکړي بیا یې نه کوي، وایي غریب یم، مطلب دې پوه نه شو.
مفتی صاحب د مودودیانو ناسته جایز ده. ابو فات صاحب په اول پروګرام کې مودودی باندې مونږه تفصیل وې چې دغه زندګ دي او د دوی عقاید ټیک نه دي او څوک چې دوی په سلمنځونه کول جایز نه دي. نو سم څنګه اپل آیا افغانستان جهاد مونږ جواب درک. صالح جان صاحب وجه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب باتروم و غسلخانہ کے دی جواب مونږ درک. مولانا احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ کیا تھا بینو توجرو توصیف احمد صاحب د دغه ټولو مخکې چې بدعتي شوی دی دا پسر کې مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب دی د انبیاء کرام اولیاء کرام تصرف ولا عقیده لري شرکیه کې عقاید ټولو نه اول په امت کې د پرچار کړی دی دایني بانی یعنی بانی دا بدعتیانو دی افغانستان کا جهاد روا دی کنه جواب مونږ درک. اویس خان صاحب ماشاءالله سم څنګه افغانستان جواب مونږ تاسو چې په مولانا صاحب پسې لګیا. اسماعیل نثار صاحب وی چې ایزی پیسہ استعمال څنګه دی. یاسر اقبال صاحب ایزی پیسہ اکاؤنٹ کې اکاؤنٹ کولاول هم جایز نه دي ځکه چې هغه په سود کوي او کا ضرورت په بنا د کولاو کو نو منټونه استعمالول جایز نه دي دغه سود کې راځي. صالح جان صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب باتروم دې کې جواب درک. باتروم غسلخانه وی پکې نو ابداس پکې کولای شي خمخ کې. اقبال السلام علیکم وعلیکم السلام. انقلاب صاحب او مفتی صاحب په کور مالک داسې جوړه چې باتروم ډیر قبله ته راځي یعنی کما دې کس واپس د مالک تنالي کموټ چې د قبله طرف ته راځي نو ته پکې تاوشه داسې کینا چې قبله طرف ته د مخ نوي قبله طرف ته مخ کول او سټ کول دا دواړه حرام دي چې بول کای یعنی قضا حاجت چې کای نو ته پکې تاوشه داسې طریقې سره کینه چې ګنا نه بچي. شفیق خان صاحب سوابیس سواتی صاحب مفتی صاحب ایزی پیسې نه چې لوډ وکي او هغه کې پیک پاناما روپے واپس راکړي. خا چې کله ایزی پیسې اکاؤنٹ او کې اسې پاسې منټونه درکې حرام دي او کته لوډ وکنو بیا به تور انعام درکې منټونه هغه جایز دي. انوار الحق زاهدی صاحب وجه السلام د جمعې په ورځ چې کله امام واز کوي نو په دغه وخت کې تحیت المسجد کول څنګه دي. په دغه وخت کې تحیت المسجد خو لا پرېدا چې هغه مستحب امر دی چې کله خطبه ویل شي خطبه اوریدل واجب دي نو په دې وخت کې سنت کول سنت مؤکده کول جایز نه دي. نو چې کله واجب وي نه سجده خطبه اوریدل واجب دي نو په دې وخت کې ته تحیت المسجد کا یا نور سنت کا اطاعت پر دا جایز نه دي بلکې خطبه او المنذ وکنه ورستو بیا تنفلونه هم کوا سنت هم کوا. د دنیا سوالات جی دا بیا مخکې منډه کوي وای ته وای زر زر خاجي مولوی ګل محمد سی وی چې مونږ غنم بوجه د اوشر د پاره بیل کې خو چې دا به اوشر کې ورکو مو ورتل چې غینه بوجو چتی کا فقره د اوشر په نور چتی کا یو شر ادا شو کنه جایز دي. قطایون تاسو کړی زکات ته پر سو پر قبض نه شوی هغه پرې تاسو بدلول شي. جی جواد صاحب د کارخانو نه ټلیفون کړی چې سر تور رنگ ورکول شو چې 40 سال نه مخ کې وی نو خزوی او الک وی 40 سال نه عمر کم نو سر رنگ ته تور رنگ ورکول شي ګیرته ورکول شي او چې 40 سال نه زیان شي نو لګ شانت براون کلر دی ورکی سورواله دی پکای شي. حماد احمد صاحب وی چې په ناسه باندې فرض المنز ادا کې نو کیږي نه د سر نه بیا ادا کوي ځکه چې فرض المنز کې قیام په ولاړه باندې فرض چې په ولاړه دی ونه بغیر د عذر دی بیا حقیقي چې عذر دی نو بیا جایز نه دی. السلام علیکم میرا بھائی افغانستان میں شہید ہو گیا ڈرون حملے میں پاکستان سے گیا تھا تو کوئی فرق نہیں آیا. عصمت الله جرار صاحب نا جی خو پکار نه دي پاکستانیانو له پکار نه چې افغانستان کې مداخلت وکړي افغانستان ته د نزي خپل بارډر د ځکه چې مونږ ته د جهاد اجازه نه راکوي چې حکومت اجازه نه راکوي د جهاد اگر چې جهاد فرض عین دی خو فرض عین اجازه نه درکوي نو محصور حکم تلري نو قیامت کې به دغه حکومت دستا جواب کوي ته مزه بیا. ها عزت الله صاحب مونږ عمران خان ته ووټ ورکړی اوس خفای وسو عزت الله صاحب اوس تاسو دغه دا وکړو چې خفای نو آینده د پر شکل وټونه رزي نو بیا عالم له وټ ورکوي نو عالم له چې وټ ورکنو هغه به ان شاء الله قیامت کې به ته غاړه نه بنديږي او دا سه امید چې ورکې نو تبا الله له جواب ورکای. ها میا ګل وهاب صاحب د چنګلې نه کال کړی دی چې خړې گاډي په وخت باندې ورکی پنيټه په پنځله ک گاډي وي خو دې وخت چې پشپګلا ک پکشتونو شو وی آی دی کشتونو نه مخ کې واپس دی دغه کس نه په پنځله ک واپس اخستې شي پناه دو باندې
چې نه دې ته بیا عینا ویل شي چې یو سړی نه د گاډي واخیستو په قسطونو باندې ا گاډي د واخیستو ځان د پر چلولو د پر خو جایز دي ځان د پر چلای په قسطونو ګران دی واخیست او تا ځان د پر واخیستو د پر چې پیسې په نقد ک په د باندې خرڅ کې هم جایز نه دي دا بیا عینا د حرام ده خو لیکن په بل باندې چې هم هرڅوي دا هم تا د سود د پرېوا حیله جوړ کړه حرامه حیله دا د شریعت مزاج نه دی نو دا کار مکوئ چې ډېر مجبوره یعنی هغه استقرار حالت دی نو بیا کته د گاډي په بل چا باندې خرڅ کې په دریم کس باندې بیا تا د پر جواز شته استقرار په حالت کې ضرورت او کاروبار چې زیاته په یا په محلونه جوړای نو هغه د پر دغه حیله کوي نو دا جایز نه دي دا شریعت مزاج نه دی والد یوسف زئی چې وهابیان څنګه دي وهابیان اهل سنت والجماعت ول خلق نه دي دا گمراه دي دا انګريزانو پیداوار دي انګريزانو پیدا کړی دي امت کې انتشار پیدا کړي نوید شاه صاحب ماشاء الله توصیف احمد صاحب جناب جواب راکې کنا تا سوال کا ورستو تیر شي دوباره بیا سوال وکا او دغه کې دا مسله کم سوال تیر شي بیا ورستو نه راځي مفتی صاحب رفیع خان صاحب چې مفتی صاحب دا خلکو چې په سوق موبایل والی او بیا په کیش پیسې آلی هغه څنګه خلک چې موبایل په نقد والی لکه زه په موبایل په نقد روپۍ باندې په لزر مې واخیست او تا باندې دوباره بیا خرڅوم بل سودا کوم په قسطونو باندې دا جایز دي صالح جان صاحب وی السلام علیکم ورحمت الله خو د موبایلونو کې ځنه خلک داسې کوي هغه ته وي ته بازار ته لاړ شې ځان ته موبایل والا مال قسطونه راکوه دا جایز نه دي ته به ځان له موبایل اخلي بیا په قسطونو دوباره خرڅای سودا به کوې حماد احمد صاحب وی چې حماد احمد نام رکھنا صحیح بالکل صحیح ہے اسلامی نام دے شیر محمد عثمانی صاحب ان شادیوں میں شرکت کرنا کیسا جس میں گانے بجان دا سے ودونو کے علماء کرام و طلباء کرام له پکار دي شرکت ته نه کوي چاغي کې گانے بجاني وي اکا شرکت یو کو خوراک یو کو خوراک حرام نه دی جائز دی محمد عثمانی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام عارف خان صاحب اللہ ان درباری مفتیوں سے ہمیں نجات آمین آمین الله پاک ته مونږه درباریان مولیان مفتیان چاغه فتوا نشي ورکه حق ګوی نشي کول الله دې مونږه دې داسې مولیان او مفتیان شر نه وسدي جزاکم الله ابو سنان صاحب وی مولانا صاحب او بیانو پسل منځ کیږي نه وهابیانو عقاید هم خراب دي او نورا فروعي مسایلو کې هم د احنافونو مختلف دي او د سونو مو د سونو کې شک وي شک نه بلکې د سونو وینا نو لہذا وینا باندې المنز پسې مکو صلی جان کالونه راغلي دي بلکې ډیر دي عاشق علي صاحب د نوخان ټلیفون کړی چې زه مخکې مې وسو مالدار او الله پاک رحم کړو صدقې خیرتونه ما ډیر کول اوس ملاس تنګ شوی دی نشم ورکولې خو ژوند مې ډیر غواړي نو ما لپاره څه حکم دی اوس تاسو چې کله په زړه کې راغی چې کاش ما مثلا 1 لک روپۍ صدقه کړې و نو تعالی ثواب ولي کله شي په اراده باندې په نیت باندې تاسو ثوابونه ملويږي او ان شاء الله ثوابونه هم درکې بدلی به هم درکې الله پاک وخت په در باندې راولي الله پاک ته مالدار امين نجيب الله صاحب د ملتان نه ټلیفون کړو د پرپل بار کې ما ورتل چې پروګرام وره بل یو ملګری دی طارق محمد صاحب د مردان نه دی چې زما یو ملګری دی او خپل خزې سره لواتت کړی دی اي نکاح ماته شو کنه سو حکم دی کا په دینیت باندې کړي استحلال معصیت دی ته ویل شي چې ګناه ته حلال غني کا په دینیت باندې کړي یقینا چې نکاح یې دنیا شو او کنیت چې د ګناه داوی چې ګناه پکښتا خو بیا ګناه کبیره کړي استغفار دی وي پیسې مسجد صدقه کی خزه په طلاق نه ده اسمت الله جلال صاحب شیر ملک خان صاحب وی چې السلام علیکم هنډای کاروبار څنګه دی جایز دی نقد پیسو جایز دی او دا نقد پیسې چې په ډیرو پیسو ورکای نه دا کرنسی بدل شي یو پاکستانی کرنسی یو د بار ملک ولې په دې کې قضیات کم وی نو دا جایز دی اسمت الله جلال صاحب چې بریلی کې پیچ نماز ہوتا ہے نا قطعا نا شرک جی حماد احمد صاحب وی چې تفسیر ابن کثیر کې 2 اردو ترجمه ہوئی کون سا مکمل صحیح ہے نو ترجمه کې خو چا هم غوتی نشي ویل ځکه ترجمه چې چا کړي چار چا کړي نو ترجمه به درسته کړي وي ځکه چې تفسیر ابن کثیر ترجمه به خوب خو کړي پای کې غوتی سکو نشي ویل صلی جان صاحب السلام علیکم ورحمت الله دې ته مونږ جواب ورک کمران خان صاحب مفتی صاحب چې د انسان ګناه کیږي او د توبه وباسي او د چې سمرا په ګناه خفه کیږي بیا د هغه ګناه کیږي بار بار چې بار بار په ورځ کې 1 لاکھ بار یعنی 1000 بار لاکھ بار کروڑ بار ته یو ګناه کوي خو صحیح توبه وباسي توبه
شرایط دا دي چې زړه دې پسې خفایي آینده دا لپاره نه کولو اراده دي وي استغفر الله پسې ووایه که ته 1000 بار په ورځ کې دا کار کوې نو ګناه دې معاف کېږي بلکې ګناه په ځای باندې تر نیکي ملويږي ان الله يحب التوابین الله پاک داسې خلق خوښوي. حافظ نور الله سے بلوچستان ټلیفون کړی چې یو انسان ځان لمونځ کوي سجده سهو ته نه وشي نو دی چې کله سجده سهو کوي دواړه طرف ته سلام ګرځي که یو طرف ته سلام سجده سهو چې کوي نو یو طرف ته سلام ګرځي. رحمان الله صاحب چې اگر داڑھی سے 2 یا 3 بال اوکار دی کیا اس طرح داڑھی سنت کے مطابق ہوگی یو دعا وخت چې وګرځای نو. ابراهیم خان صاحب وی چې مران خوب کې لیدل مران چې خوب کې ویني نو استاد نفس شر دی شیطان شر دی د نه ځان بچ کوه نو کله مران ویني نو دا خوب ير کا خي طرف ته وګس طرف ته وتو کا اعوذ بالله وایا پر عربی کې کوه چې الله مې نعوذ بک من شر هذه الرؤيا پښتو کې وای چې الله دې خوب شر د پامان کا د خوب یې راوه کایریږي د نو مران دی دي نو صدقه ورکوا. چینر نه سنوم دې تاسو عنایت الرحمن تیز لای ماشاءالله خبره هم ټیک تی خو ام سره بسکوي او سیاسي اتحاد څه مطلب دی آیا گمراه خلک سره اتحاد کول شي؟ جی گمراه خلک چې وي هغه سره سیاسي اختلاف کول شي یا کافر وي هغه سره سیاسي اختلاف کول شي په قاعده باندې چې ور سره اتحاد وکړي نو کفر دی. سنگاری جان وای چې ګیره د یو موټ نه کمولو څنګه څه مطلب دی تاسو چې بدرینی میزان ګیره چې دا یو موټه ساتل واجب دي دینه کمول چې دا حرام دي دلایل په صحابه کرام او عمل لپاره صحابه کرام او اعمال شتا حدیث شتا دا عمر خان صاحب مولانا صاحب دواره تو که الله پاک ته عمر خان صاحب ټول مقصدونه پورا کا عنایت الرحمن صاحب ز خپل درول کراچۍ نه فضیل یم دلیل نه وایم څه شي په دلیل نه وای سوال دې مونږ ته نه درغله. ابو سنان صاحب السلام علیکم مولانا صاحب کشمکش کې هم په وهابیانو پس المونځ کې جواب مدر کې وهابیانو پس قطعا المونځ مکوه. ابو عائشہ وای چې جزاک الله خیر مفتی صاحب آپ کے تنبیہ کے بعد تحقیق کیا ہوا کہ پیر سباق کا موجودہ پیر صاحب بریلی نے ماشاء اللہ ابو عائشہ دا وای چې چې مونږ تحقیق وکړو یقینا چې پیر سباق ولا پیر چې دی هغه بریلی وته مونږ بغیر تحقیق نه الحمدلله خبره نه کوو چې کم د تنګي ولا پیر خود له دا بریلی درته وځي او پیر سباق ولا درته بریلی راوته ما ویل چې یو بریلیان تاسو ته پیر ته بریلی راځي د هغه عقیده نشي سموله نو د پیر څنګه شو ته ما تاسو کې نفس څنګه وکي تا ته ټول بریلیان راځي او چې حق پرسته علماء کرام دي پیران دي پیر مختار الدین صاحب کربوغا شریف هغه ته دغه خلک چې ورزینو فورا عقیده بدلی تا سره چې عقیده دا چا بدل نشي بلکې الټا ستا عقاید ور سره بدل شول چې عید میلاد النبی مناوي او اخیری جمعه په قضا عمریم کوي نو عقاید ور سره بدل شونه دغه پیری عمر الدین ده. نو ممسدي محمد فیاض صاحب جی فرخان صاحب وی چې کچا شیا پس المنز کړي چا چې شیاګانو پس څومره المنزونه کړي اده دوباره قضا راو ګرځوي شیاګانو پس قطعا المنز کی څومره المنزونه د شیاګانو پس کړي هغه قضا راو ګرځوي. ماب خان صاحب وی مرده کو امانتن دفنانے کا کیا مطلب ہے دغه خبره په شریعت کې هیڅ قسم حکم د دین نشته اصل نشته چې مرده امانتن دفن کوي. جی جی سمیع الله دا خلکو ځان نه جوړ کړی دي چې دا مرده ما امانتن دفن کړ. حضور صلی الله علیه وسلم تقریبا 10 سال تک رسول دلته ما سره دی خدا مسله وایا مبین د جمهور نه کال کړو چې د پرپل بي فار یو کمنه باره کې پښتنه کول مرتل چې پروګرام وره فرمان الله د اوچینیر نه پښتنه کړی دی چې دی وی چې روزه په مې میاش کې و درې نیمه بجې به سحر داخلي دو اذان بکیدو او سلور بجې به د سحر جمع کېدله نو دی وی چې آیا دا صحیح وخت داخلو چې د سحر د موس کېدو کنه کېدو چې باندې روزینو کې پښتنو کا اذان شو اذان به درې نیمه په ټیم داخل شي کنه نو دی وی چې درې نیمه بازانو شو سلور بجې به سحر جمع شو کال زکه پیدا شوی دی چې زمونږ احناف مسلک دا دی چې سحر المنز برانا کوي یعنی دومره بیرانا کې چې یو ځلی درنل منز خطا شو کنه دوباره بیا سنت مطابق قرات پکې ویل شي مثلا 15 منټه طلوع ته پاتې یا 20 منټه پاتې دومره پورې باید رانا کوي نو پروژې کې بیا خلک رانا کوي نه نو دا مستحب کپاول وخت کې یو کنه ګناه خو دې نه وکړه منز کېږي چې کله اذان وشو او صبح صادق وشو نو لمونځ ادا کیږي بهتر دا دی چې په اول وخت کې نو کې په اخر کې او کې زنانه د پره هر وخت کې رمضان وي که غیر رمضان زنانه د پره پکار دي چې هغه په اول وخت کې لمونځ کوي. جی
हाँ ٹھیک شو جواب درته ذکر کړو جی صحیح ده ٹھیک شو جی فارم مو جمع کړو بیا ورک شي وای ښه جی بل یو ملګری دی جی ګل احمد صاحب افضل احمد صاحب د کوټه بلوچستان نه دی وی چې یو څلور شراکتداران ملګري دي او په دې کې یو ملګری خپل ګاډی په کرۍ ورکی په شراکت کې نو آیا دا کرۍ اخیستل او دا شریک کم کاروبار دی کم ګټه کوي دی چې څلور ملګري دي شراکت کاروبار کیږي نو یو ملګری خپل ګاډی په کرۍ ورکی په دې شراکت کې هغه وی چې ماته به کرۍ راکوي خپل ګاډی زما به استعمالي نو آیا د دې د شراکت دی باندې سر خو نه غورځيږي دا کرۍ د لپاره ټیک چې ها یو ځنه کسان په کاروبار کې څلور کسان په کاروبار کې شریک دي په شریکه باندې کاروبار کوي نو کم سړی چې یو پکې شریک دی هغه گاډي راولي هغه هم پکې داخل کی په شرکت کې نو دغه جایز دی ګناه پکې نشته بل ملګری دی جی محمد فیاض سے پښتنه کړی دی وی چې یو مسبوق ته امام پسې ولاړ دی مسبوق شوی دی نو چې کله امام د سجده سهوی سلام وګرځي دی ور سره سلام واړي آیا د موږ خرابېږي که اثر قصدن به نه کوي داسې دی ور سره سلام نه ګرځي سجدا به کوي سجده سهو او سلام به نه ګرځي قصدن چې نه کړي نو هیڅ قسم نقصان پکې نشته بل یو ملګری ټلیفون کړی چې دی وی چې د شپې جارو وهل د دې څه حکم دی شپې جارو ویل شي خاص کر کې خاص تعین کړي خلکو وختونه ورته چې دغه وخت کې جارو ویلو کې ګناه ده دا خلکو ځان نه جوړ کړي زنانه او مسائل هر وخت جارو ویل شي صفائی کول شي د ورځې هم د شپې هم سنگری جان صاحب وی چې داړي ایک مشت واجب ہے دلیل کیا ہے دا دمه دلایل شتا کنه صحابه کرام اعمال پښتا چې ګیره د یو موټی نه کمای نو بیا دا ګناه ده ثنا الله صبیر صاحب زما ده مخ کې وای حاجی دلته ما سره سوالونه دي جی عبید وزیر صاحب دی وی چې د ویختو غورځېدو وظیفه راته لګو خای پاتلو باندې وای بسم الله تربت ارضنا بریقه بعضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا و پیر په وای ورتو کتلو ته کوم شرشمو تیل پاغو باندې غوړاوه حاجی سیف الرحمن خان پښتنه کړی چې د مور پلار د اجازه نه بغیر jihad څنګه دی مور او پلار اجازت ضروری دی ځکه پاکستان کې جهاد فرض عین نه دی بار نور ملکونو کې فرض عین دی مور او پلار چې اجازت نه درکې یا حکومت اجازت نه درکې نو جهاد ته مزه جی قاری طیب محمد سے وی چې ممات اور وهابی کا عقیدہ کیا ہے مماتیانو عقاید دادی چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په قبر کې مړ وي ممتی حیاتی بلی حیاتی وله حیاتی دی بلوي جی ممات او اهلی ممات وهابي وهابيان چې کم دی هغه ډېرو حدیثونه منکر دي د قران پاک آیتونو منکر دي وهابيان هم گمراه دي عبد الوهاب افریدی صاحب وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب ضیاء الرحمن مسافر دی دعا د ضیاء الرحمن صاحب الله پاک ته خپل وطن ته سنم او غنم راولي ټول مسافر دی الله پاک په خپل کلی کې ثواب وکي خپل الله خوشاله آباد لري الحمدلله جی څوک تاسو خو سم مسله نشته کی مسله خو نشته جی مولانا سلمان الله حقانی بس دا وای به بندوي ریاض خان وی د کعبه امام اهل حدیث ته نه د خانه کعبه امام چې کم دی هغه حنبلی دی جی جی اهل حدیث نه دی کم په سعودي کې چې اهل حدیث دي غزان ته حنبلیان وای لکه د ابو احسان وغیرہ چې کم دي التزان ته وهابي نه وای ځکه چې وهابیانو متعلق د سعودي علما کرام هم فتوا دي چې دا گمراه دي عبد الوهاب نجدي چې څومره عقاید دي هغه په څوک روان دي هغه ته دوی گمراه وای نو دوی ځان ته حنبلی وای او که دوی چې دا غلطه تقیا کوي د شیعاګانو په خپل عقیده پټي خجی مولانا سلمان الله حقانی صاحب جی د شب قدر نه ټلیفون کړو دی وی چې د اختر په د تیر اختر کې د عیدګاه په باره کې زموږ د علاقې خلکو کې ډیر مخالفت راغو زیات خلکو ویل چې په جمعتونو کې مونږ کوو او کسان ویل چې عیدګاه کې مونږ کوو نو زیات علما وی مونږ په جمعتونو کې مونږ نو کل سالمانو وته ولې پکې اختلاف پیدا شو جمعه چا عیدګاه کې مونږ کوو د اختر جمعتونو کې د اختر المنظوره هم مکروه دي او چې کله عذر وی باران وی السلام علیکم ورحمت چې یا عیدګاه وینا یا کلاو میدان نه وینو بیا په جمعات کې کول شي بغیر د کراهت نه خو چې زائد در سره وی میدان وی بیا عیدګاه در سره نو بیا په جمعات کې اختر المن نه کوي شوی د کچا کړي نو المنځ شوی نو هم سدي جستاسو محمد رحیم صاحب وही कि अगर जमात इस्लामी से मुतालिक यही बात सही है जो इस साहब ने बयान किया तो कब से आपको मैदान में आए और मुनाज़ा करने की दावत देते तो आप क्यों मैदान में नहीं आते बिल्कुल पदे बंदे कम दा पावल प्रोग्राम के मादे मौजूदी अकायद तासु तफहीमुल कुरान न बयान कर कता सोदा देश तावील कवले शे खास करके शेख अल्ताफ रहमान साहब मौलाना इस्माइल साहब शिपा के दे पदा हैदराबाद के दे खलक गुमराह कई
یا نور مودودیان صاحبان چې هغه کې علما کرام شته هغه ته علما کرام نه وان چې مودودی پس روان دي او قبل فرزان ته دوی علما کرام وای نو هر وخت کې مونږ ته د یو تفهیم القرآن د یو عبارت چې ما درته ذکر د بسم الله الرحمن الرحیم معنا چې د کړي یا د صحابه کرام متعلق چې د شپږ وته ګناونه ذکر کړي یا د سود په باره کې چې د صحابه کرامو د سود په وجه احد کې شکست خوړل دا دې بس تعویل کوي د مودودیانو صاحب د دې باندې تاسو سره مناظره ته د دې جواب وکي بس تاسو دې جواب وکي مناظره لا پرې دا چې تفهیم القرآن کې شته د عبارت دا تفهیم القرآن دی او تاسو ته صفاو خیم تفهیم القرآن اول جلد صفحه نمبر 288 کې لیکلي دي 99 نمبر آیات کې لیکلي صحابه کرامو ته شکست ملو شو په دې وجه باندې چې دوی یعنی و ګناونه پکيو بغض کینا حسد او ګناونه د سود په وجه باندې او صحابه کرامو ته د په وجه باندې شکست ملاو نو د جواب څنګه کوي د الله بنده محمد رحیم صاحب ته خو خبره کړي حزب الله صاحب چې متنونه کال کړي دی چې زما کور دی په کری ورکومه 9000 میاش نو 50000 ایڈوانس سره مایده جایز دي کنه 50000 ایڈوانس اخستل تا د پره چې ډیر زیات ایڈوانس چې په غیبه باندې کریا کمیږي جایز نه دي جی چې کریا په ور سره کمیږي دومره ایڈوانس اخستل لګونه ایڈوانس چې تاسو سره امانت پرتی وي چې د کور خراب شي نو ما سره نو بیا جایز بل یو ملګری دی چې جمیل خان سعودي عرب کې ډیر پریشانی دي کال اوس کړه دی چې ډیر پریشانی د دواګانې راته خصوصي کوي سعودي عرب کې یو ډیر مسلې دي راته الله پاک ته سعودي ول ټول ملګری او دغه ملګری ټول مسائل پاک ته ټول لارې ورته کړو کمنټ کړی دی چې امام کعبه چې کوم دی دا غیر مقلد دی لیدیس ته هغه پسې تاسو منځونه جواب مونږ درکړ چې امام کعبه غیر مقلد نه دی او غا چې دی حنبلی دی او بلکې غیر مقلدین وهابیانو ته امام کعبه چې دی یا د سعودي ول علماء کرام چې دا گمراه او چې کم خلک په سعودي کې پاکستان نه تللی او وهابیان دي هغه ځان ته حنبلیان ویل ته کې تقیا کوي ځان ته قطعا وهابیان نه وي د وهابي ولا چې کم عقاید دي د عبدالوهاب نجدي المفند على المهند على المفند کې وګوره سعودي بنت جاي تاسو عقاید د عبدالوهاب نجدي ولدي کداوی نو تاسو گمراه المهند على المفند کې لیکلي دي نو هغه خلک نجدي ته یعنی وهابیانو ته گمراه وي او دوی الته کې ځان ته حنبلیان وي هغه پس روان وي د چې کم د سعودي ولا چې کم مفتی دی هغه فتوا باندې عمل کوي ځان ته الته وهابیان قطعا نه وي ښه کله رشړی بیا ځکه څومره وهابیان دي هغه تعلق د داعش سره دی هغه مشر ابوبکر بغدادي په عراق کې نو سعودي ولا داعش کسان قطعا نه پریدي چې ځان ته وهابي وي نو دا معنا چې د داعش ولا سعودي ولا نه پریدي پاکستان کې څوک نه پریدي کی عبدالصمد سے شفقت نه ټلیفون کړی دی چې زمونږ جاری کاروبار دی او لار کې سامان د سعودي عرب یا بل ځای نه راغواړو سامان په لارې وي نو دې باندې زکات شته څه حکم دی رسیدلې نه وي معلومات چې کم مال تاسو په قبضه کې نه وي تاسو ملکیت وي قبضه کې نه سو پر هغه پر د زکات نشته او بیا چې کله تاسو ته ملاو شي کال پس نور سامان پورا شوی د دکان په سامان باندې نو د زکات په هم ورکوي بهر ملکونو ډیر ملګرو ټلیفونونه کړي نو ټول ته خصوصي امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول یا الله مونږه څومره شعور د قران او حدیث مول په غیبه عمل توفیق کړی بهر ملکونو کې زمونږه څومره ملګری خپل وطن ته سنم او غنیم راول څومره بیماران دي شفا کامله عاجله نصیب کې یا الله څومره مشکلات دي ټول مشکلات حل کې زمونږ علماء کرامو یا الله امداد فرمه تاج مخه یا الله دوی زړونه د خلکو زړونه د علماء کرامو طرف ته متوجه کې خلکو په زړونو کې دوی ته رحم واچي مینا او محبت واچي هر قسم شر نه زمونږ علماء کرام په امان کې یا الله زمونږ ملک اسلامی نظام نفذ و دائم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد